بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا إنما نحن مصلحون. جواب لإذا ورد للناس على سبيل المبالغة، والمعنى أنه لا يصح مخاطبتنا بذلك. قالوا إنما نحن مصلحون، دا آغا إذا جواب ده. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قام، چې کله دی ته وویل شي ځمکه کې فساد مه کوئ، نو دی جواب کې وایي چې انما نحن مصلحون، مونږ خو اصلاح کوونکي، زمونږ د فساد سره څه کار دی. دا اذا نه دی پوهېږئ، د دې وضع د ظرفیت دپاره ده. هدایت النحو کې تاسو ویلي، خو فیها معنی الشرط، دې کې معنا د څه ده؟ د شرط. د وجه د بنا یې مدکه ده چې دې متضمن دی معنا د حرف شرط لره. پوهېږئ، نو اذا ظرف دی، کوم وخت کې کله چې دې ته وویلی شي، کوم زمان کې ورته وویلی شي، نه قالو. پوهېږئ، نو دا جواب په څه بنیاد شولو؟ دا په دې بنیاد شولو چې دې متضمن دی معنا د شرط لره. پوه شولې؟ نو جواب لإذا، دا د اذا جواب دی. دا یې ربط ته اشاره وکړله. ورد للناس، او دا د خیرخوا رد کول دی. لا تفسدو فی الارض، ته یو سړي ته وایي ورانې مه کوه، فساد مه کوه، خو ستا خیرخواهي کي، ستا دپاره خیر خوښي، نو دی رد کي، دی څه کي، او داسې رد هم نه کي علی سبیل مبالغه، په طریقې د مبالغې سره. ښه مونږ خو سم خلق وي، ته ما ته وایي چې دا چل مه کوه. پوهېږئ په خبره باندې؟ دی داسې وي انما نحن معنا یې دا ده چې لا یصح مخاطبتنا، مونږ سره دا خطاب صحیح نه دی بذلک، په دې سره چې لا تفسدو، د لا تفسدو خطاب مونږ سره مه کوئ. دا خطاب د څه راوړو؟ ولې صحیح نه دی؟ ځکه صحیح نه دی، فإن شاننا لیس الا الاصلاح، زمونږ شان خو خالص اصلاح ده. ای د فساد تصور نشته دی، نو ولې مونږ ته لا تفسدو وایه؟ دا تحصیل الحاصل ولې کوئ؟ مونږ خو نه فساد خو مونږ کې شته دی، نو لا تفسدو چې تاسو وایه خو خالص تحصیل الحاصل دی. عدم فساد مونږ کې دی، صلاح د مونږ کې. نو صلاح څه ته ویلې کېږي؟ عدمې، چې یو سړي کې فساد نیت ورته وایي فساد مه کوه، نو نشته دی. نو فإن شاننا لیس، زمونږ هېڅ شان نشته دی، الا تاسو ویلي ما الا حرف نفي، او الا د څه دپاره راځي؟ حصر دپاره. نو فإننا شاننا لیس، زمونږ هېڅ شان نشته دی، الا څه مطلب؟ یعنی مونږ منحصر یو په صلاح کې، او متجاوز فساد ته نه یو. ښه، فساد ته د سره خو عالم نه یو تللی، نو ولې مونږ ته وایې چې لا؟ وإن حالنا، او زمونږ حالت متمحضة، دا محض او خالص ته من شوائب الفساد. فساد خو لویه خبره ده، د فساد شیبه او شک او شبه هم نشته دی، نو مونږ ته ولې وایې چې لا؟ او دا اشاره ده چې دا قصري افراد دی، فی قصري، چې مسلمانان ورته وی لا تفسدو. پوهېږئ، نو د دې خیال راغی چې دا مسلمانان زمونږ باره کې د اختلاط عقیده لري. د څه؟ چې دی کې اختلاط دی، پکې فساد دی، پکې صلاح دی. عقیده د شرکت ته د دي چې مونږ کې دا دواړه خبره شریک دي. د دې ورته وی انما نحن قصر افراد. څه مطلب؟ مونږ کې صرف دا یوه خبره ده، دا بله د بلې شرکت ته سره نشته دی. پوه شولې؟ انما نحن مصلحون، مونږ منحصر یو څه کې؟ صلاح کې، او متجاوز څه نه یو. هلکه دا ترجمه د کوم ځای نه راغله؟ وی لأن انما یفید قصر ما، انما فایده کی قصر د هغه څه دخله چې دا انما پې څه شوي داخل دی، چې به کوم شي داخل شي هغه مقصور کی. اچا پورې مقصور کی؟ علامه په هغه څه پورې بعده چې د ده نه انما داخل شوی دی په نحنو باندې، مسند الیه باندې. پوهېږئ، دا منحصر کی او مقصور کی په چا پورې؟ په مصلحون پورې. یعنی دی مقصور دی په مصلح کې، او مفسدین نه دي، هغې ته خو اتلی نه دي.
پاخوا بند دي پوهېږئ په خبره باندې مثال به یې څه شي انما زید منطلق زید خو بس منطلق دی زید یعنی زید منحصر دی په انطلاق کې د انطلاق نه علاوه بل څه کاري نشته پوهېږئ او انما ينطلق زید انطلاق زید پورې څه دی عمر بکر پورې نه دی خاص بس صرف چا پورې خاص دی نو اول کې زید منحصر شو انطلاق کې عدل ته انطلاق منحصر شو څه کې دا اول مطلب دا دی چې زید منطلق دی د منطلق نه علاوه بل څه شی نه دی او دویم مطلب دا دی چې انطلاق زید پورې خاص دی عمر بکر ته متجاوز وانما قالوا ذلك وانما دا خبره دي څنګه وکړله دا جنگونه او دا ورکې ورانې او دا فسادات دا فتنې چې دي کولې دا خو امور محسوسه دي امور نو دا خو معلومه خبره وه نو دی بیا څنګه وایي چې د معلومې خبرې نه انکار کوي انما نحنو لکه ته یو سړی ښه په وراني نه هلکه مه کوه ورانې هغوی دا ورانې دی پوهېږئ نو دا خبره دی ولې وکړله نو وانما قالوا ذلك دا یې وکړله باوجود د معلومیت د دې خبرې نه لأنهم تصوروا الفساد دی تصور د فساد کړو په صورت ته څه باندې د صلاح باندې ورانی ته څه وي صلاح وي ورانی ته که ته یو سړی ښه یې په ورکو ورانو هغه وي دا ښه کار دی دا بغیر د دې چل نه وی کېږي نه نو تصوروا الفساد بصورت فساد له بس د صلاح صورت ورکو ښه ادا چلې ولې کو لما فی قلوبهم ځکه هغه د وجې د هغه نه چې د دې په زړونو کې اوسو من الورد ناجوړو ناجوړه سړی چې بس یې خولې ته څه ورچي نو هغه بې بل شان لري ذایقه کار نه کې پوه شولې نو د دې هم چې کم دی نه څه زړونو کې مرض نو زړه کار نه کو کما قال الله تعالی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم افمن زین له سوء عمله آیا هغه کس چې هغه ته ښایسته کړلی شي خپل ناکاره عمل او د ښایسته کېدو نه وروستو فرآه حسنه فرآه د تزیین نه وروستو ورته شی څه ښکاري ښکلی نور یې سو نور یې څه ناکاره پوه شولی به خبره نو دا ناکاره عمل دی خو بس دا ورته ښایسته کړی دی شیطان ها فرآه حسنه دی ښکلی دی دی تاسو یې نه پوهېږئ په خبره باندې بعضې سړی که خیال کړي ننایي ته کښېني نو چېرته دا بریتو له برابري نو بیا لکه دلته ګورئ خیال کوه دلته ګورئ چې ته دا ویښته ده نه دغه نه شي دا وي که نه وي نو دې یېرېږي په دې ویښتو چې ته ویښته څه نه شي که ځکه دا کټ کول څه دي دا خو ناکاره عمل دی که خو هغه بل پې د ویښه لګیا دی غونډې لرې کېږي داسې او فرآه بیا ورته ځان هغې کې نو دا حالتونو منځ کې څومره فرق شولو دلته دا یو په غلطۍ ویښته ترې کټ شولو بیا خفه اوهو د ګیرې ویښته دې کټ کړلو او هغه بل ښه د ویښه او بیا هم فرآه حسنه پوهېږئ په خبره باندې نو دا هغه تزیین او تسویل شیطاني دی ها پوهېږئ سول لهم و املا لهم سول لهم او دا نور څه نه خو عقل باندې څه راغلی ده فرده راغلی ده عقل باندې فرده راغلی ده پوهېږئ نو عقل باندې فرده ځکه راشي چې حواسو استعمال غلط کېږي او سوچ غلط کېږي جو عقل ته دغه شی بیا ښکلی ښکاري ها بیا دغه ورته ښکلی ښکاري بعضې زنانه کور کې ناستې کور کې معمولي لوپټه یا څادر چېرته داسې جوجو سمداسې بیا را په کور کې دل نه یېرېږي بله دغه شان کولا وه نو خو تزیین شیطاني دی هغې ته دغلته او دی به دلته کور کې دل نه څوک شته هم نه سمداسې څه کي پټ کي پوه شولی په خبره باندې نو په دې وجه باندې ما رآه المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن کم شي ته چې کامل مؤمنان حسن وای نو هغه به سي حسن
پوهیږئ په خبره ځکه اکثرهم الفاسقون اکثرهم الکافرون تاسو پوه شولئ د شیطان کار دا دی چې دی به تا ته تزیین کي ها د تزیین نه وروستو به تا باندې به بد عملي کي چې تزیین درته ونه کړي نو ته بد عملي بیا کوې خو بیا دی دشمنی رنګ کې ښکاره شو پوه نه شولئ په خبره باندې نو کوشش به کوئ ها الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون خبردار دی فساد کوونکي دي لیکن دی نه پوهېږي تاسو پوه شولئ الله تعالی ورته قصر قلب راوړو ښه قصر ستاسو عقیده دا ده چې مونږه صلاحیان یو فسادیان نه یو ښه الله وی الټه ده خبره ښه فسادیان یې صلاح والا د سره نه یې ښه الا خبردار انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون رد لما ادعوه دی چې کومه دعوه کوله فإنما نحن مصلحون دا غیر رد شو خو څنګه رد شو ابلغ الدین په کامل رد سره او دا کامل والی او دا ابلغ والی وجه بیانی لومبی وجه فی سب للاستیناف به الا انهم هم المفسدون جمله مستانفه ده جمله مستانفه د سوال او د طلب نه رستو راځي او کم شي چې د سوال او د طلب نه رستو راشي نه د سامع په ذهن کې هغه ځای خو نیسي ښه هغه ځای خو نیسي نه یو خدا چې استیناف دویم وتصدیره افی سیبو دا جمله او دا رد مصدر شوی دی بحرفی التاکید په دوه حرفو ده تاکید سره یو حرف الا دی سره او دی الا تا الا منبه وای الا منبه حرف تنبیه دی کنه او تنبیه فزکی الا تحقیق ما بعدها تنبیه ورکی په تحقیق د هغه خبرې چې د دینه دا الا مطلب دا دی چې شاته کوم خبره را روانه ده دا خط تحقیقی او موجوده ده او یقیني ده شاته د دې فساد را روان دی الکه الا کی تاکید څنګه ده او دا حرف تاکید څنګه ده دا خو حرف تنبیه ده حرف ندی وای فإن همزه الاستفهام الا مرکبه ده همزه استفهامیین او د لا نافیین نه همزه استفهام التي للانكار دلته صدا بارد اذا دخلت على النفي چې کله پس داخله شوله نه افادت تحقیقا دې څه فائدہ کو اثبات لان انکارا نفي تحقیق للاثبات نفي دې ته څه کوي نفي کوي او د نفي نه څه کوي انکار کوي نه دا تاغه اثبات څه کوي ثابت پوه شولې نو الا کې حمزه کیم سوا نفی و انکاری دا کنا او لام سوا نو نفی اثبات فائدہ کی نیچے اثبات فائدہ کو او تحقیق فائدہ کو نو دا یو تاکید ونظیره الیس او نظیر سده الیس کی لیس حرف نفی دا لیس کی معنی دا نفی دا و حمزه استبهام انکاری دا آیا اللہ پاک نده آیا دا ذات نده بقادر قادرہ ولی نده پوئیگے ولذلك او د دې وجنا چې دا تحقیق د معباد کی لا تکاد تقع الجمله بعد هذا دین رست جمله قریبه نه چې واقع شي الا مصدره مگر داغه اول کې راغلي بما هغه راغلي يتلقى بها القسم يتلقى یعنی یجاب بها القسم یجاب مگر دا مصدره په هغه حروف سره فکم چې راوړل کېږي په جواب قسم کې ان راضی لام راضی حرف نفی راضی تاسو دغه کې ویلي دا هدایت النحو کې ها ان راضی لام راضی لام تاکیدی ها او سراضی حرف نفی راضی دلته وګوره دا الا نرستو سره غلې ده ان راغلې ده او دا ولې ځکه قسم په سبب د تاکید د فارغ نو ته تاکید د څه خبرې کوي د جواب قسم کې نو ما ته ګوره څنګه چې اول کې تاکید راغی د قسم په اول کې نه اخر کې تاکید پکار دی جواب قسم کې ورته هم سره شي والله لا اضربن زيدا او والله ان زيدا لقائم پوهیږي
و اختها او د دې خور اپی صاحب اما ده الا او اما په افاده د تحقیق کې ها التي هغه هي من طلائع القسم چې دا د قسم د طلائع جمع د طلیعتن ده او طلیعت الجيش ویل کېږي مقدمه الجيش نه اما هم د قسم د مقدماتو نه ده پوهېږي بر لاړ شي اوس عبارت ته وتسديره بحرفي التاكيد هغه دوه حرف د تاکید څه دي یو الا ده او بل وان وم لیدلو بل څه دی الا ان المقرر للنسبه چې دا تقریر د سکی د نسبت کی الکه د زید قائم منځ کی چې کوم نسبت ته نه ان وای چې تحقق سره یقین سره دک نسبت اپی سب سو تاکید شو یو استیناف شو دویم تصدیر شو په دوه حرفو د تاکید سره نه دوه تاکید دا شو درې شو او تعریف الخبر خبر معرفه راغله المفسدون مبتدا ہوئی معرفه کنه مبتدا خبر چې معرفه نه څه فائدہ کی حصر تاسو ویلی کنه حصر عاداتو کې دام نه وتوسيط الفصل منځ کې پیسه سره راغله ضمیر فصل راغله لرد ما فی قولهم او دارت کی دا هغه چې د دې په قول کې ده انما نحنو سرد کی د دې په قول کې سدي من التعریض للمؤمنین انما نحن مصلحون کې پیسه پټه اشاره و چې تاسو فساد دي موخو صلاحیان و تاسو د مؤمنان سدي نو هم کې اومدک رات شو پیسه ښه چې نه تاسو سه فسادیان بل څوک فسادیانو اول استدراک بلا يشعرون اخر کې سراغه پوهیږي به خبره لا يشعرون سره استدراک راغی لکن لا يش چاغوي چې دی ولې نه پوهیږي دا خپل فساد ورته ولې نه ښکاری نو دا فساد د دې دومره دی لکه محسوس شي چې څنګه ظاهري ها د دې چون کې هیڅ ته نه لیدریکوه چې دا خپل فساد فی نو ولکن لا يشعرون معنا د سارونم په اخو عدل نه ورانکاری فسادیانو د خرونم بدتر جدا ټول تاکیدات شو کنه او اسمیت ته جمله پکې علاوه ده ها جمله اسمیه کې دوام او ثبوتی پوښونه و اذا قيل لهم امنوا کله چې دي ته ویلی شي سره وړي ایمان راوړي من تمام النصح والارشاد دا د نصیحت پرواله ده او د ارشاد او د راهنمایي پرواله ده ها پوهیږه خبره باندې ها کپو نه شولې مخکې ورته سوې چې کم شی لا ينبغي ده هغه د ځان نه وباسه لا تفسدوا اوس وی چې کم شی ما ينبغي ده هغه ځان کې رضایل و نزان خالق او اوس وای چې فضایل سره ځان محلا او خیسته کې مزین کې ها نو اذا قيل لهم امنوا کله چې دي ته ویل شي ایمان راوړي من تمام النصح والارشاد دا د نصیحت او د راهنمایي پرواله ده ها فإن كمال الإيمان بمجموع الأمرين ایمان چې کامل کیږي په مجموعي د دوه سيزونو یو الاجتناب عما لا او ځانو ساته د هغه سنه چې کوم شي نه مناسب او دا مقصود دی په دې قول سره چې لا تفسدو او دویم څه چلو کا اتیانو کا بما ينبغي چې کوم شي مناسب دی او هغه مطلوب دی په دې قول سره چې منو دی باندې یو اعتراض راځي او هغه اعتراض دا دی کدا و اذا قيل لهم د دې قائل مؤمنات شي او قالوا انؤمن دا مجیب او دا جواب کوون کی دا منافقان شي نو مؤمنان ورته وایي سره وړي ایمان راوړي او هغه ورته سوای موږ د ایمان راوړل لکه د سفیهان او کمقلانو د وقوفو چلاوړي وایي نو بیا خو په سب د دې کفر ښکارا شو د مؤمنانو په خوا کې چې ښکارا شو نو دا هم مجاهرین شو منافقین بیا نه پوهیږي په خبره نو دی دا خبره کی چې و اذا قیل کې قائل یا مؤمنان دي
یا دی خپل آفس کې یو بل ته وایي ها خپل لکه مؤمنان شي واذا قیل لهم نو دا قالوا انؤمن دی وی چې دا دی هغه په مخ کې نه وي ها دا ځان نه بیا وي ها دا هغې په مخ کې خو چې وي خو مجاهر شو بیا نو بیا اعتراض نشته. دویم دا واذا قیل لهم کې قائل بعض منافقان دي بعضې چې څه راوړی ایمان راوړی پوهېږې او چا ویلي چې نه اعتراض مکمل ډشته دی نه قائل مؤمنان دي او د هغې مطلب جواب کوونکي منافقان دي نو څنګه نو د آمینو معنا دا نه چې مؤمنان ورته وایي څه راوړی ایمان راوړی نه وي اخلصو الایمان ایمان هم راوړی دی خو خالص یې کوي څه یې کوي نو هغې ورته څه وایي انؤمنو کما آمن السفهاء مونږ د کمقلو په شان دا خو د کمقل سړي کار دی چې هغه خالص ایمان نه راوړي مونږ د کمقلو په شان کارونه کو زمونږ هم ښه صحیح ایمان دی نه پوهېږې انؤمنو کما آمن السفهاء تاسو مونږ ته وایئ چې خالص راوړی نو زمونږ دا خالص نه دی که خالص نه نو دا تش ایمان خو د کمقل سړي کار دی نو د هغې په شان ایمان به مونږ خو کمقل نه یو لکه نه پوهېږئ دا یې ښه توجیه محشي کړې ده چې هېڅ اعتراض هم نشته دی ها خو اشاره څه ته ده عاملو کې څه ته ایمان خالص کې هغې ورته څه وي ولې زمونږ دا خالص نه دی چې مونږ خالص نه راوړو تش ایمان راوړو دا خو د کمقل سړي کار دی مونږ خو ډېر